بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو، تاسو د صلاحت شاه د خبرې ووري د دې نه په ځبه تاسو سره څو خبرې او چرته د قوم به نه اوریدي. دا خبره درته زه یو ځله بیا وکم چې دې قوم به د فضل الرحمن صاحب نه د قرآن شریف ترجمه نه اوریدي، او که چا اوریدي څوک شاهدي چې یاره دې سړي د قرآن شریف ترجمې سره ختم کړ دی، دې قوم ته ویل دی، نو دا څه ځای کې ویل دی؟ هغه سړی را مخامخ شي وایي ده دا ویل دی، دا ما سره ثبوت پروت دی، نو هغه پټوی مه که نه، دین د پټولو شی خو نه دی، دا څرګند کوي، نو د هغه د علم پته به ولګي چې واقعي سره دا عالم دی. عزتمندو، تاسو د صلاحت شاه د خبرې اورېدلي. دا وایي چې د مولانا فضل الرحمن صاحب تاسو هغه ترجمه وښایه چې د قوم ته کړې وي، نو بیا موږ د ده ومنو. نو زه دته چې کوم دی په جواب کې دا خبره کومه، که د مولانا فضل الرحمن صاحب د 10 سپارو ترجمه موجود نه وي په نیټ باندې، نو دې نه دا نه معلومیږي چې دا عالم نه دی. که چېرې داسې وي نو زه ستا نه تپوس کومه، د امام بخاري مولا چې کوم دی هغه بخاري شریف موجود دی، دغه رنګې د امام مسلم رحم الله مسلم شریف، دغه رنګې د نور ائمو چې کوم د خپل کتابونه موجود دي. که یو غیر مسلم راپاسې مثال په تور باندې او ستا په شان دي په زول چې کوم د اعتراضونه شروع کړي او تا ته ووایي چې ته ماته د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغه رنګې د احادیث یو کتاب وښایي چې هغه لیکلی وي، ماته دغه رنګې د عمر رضی الله تعالی عنه یو کتاب وښایي چې هغه لیکلی وي، دغه رنګې ماته د حضرت عثمان او د حضرت علي رضی الله تعالی عنهما یو کتاب وښایي چې هغوی لیکلی وي، نو ته ورته به جواب کې څه وې؟ که ته وې چې هغوی کتابونه نه دي لیکلي، نو هغه به چې دا څنګه چې کوم د صحابه کرامو، څنګه چې کوم د علماو چې وروسته د امامانو کتابونه شته دي، د هغوی نشته دی، نو بیا به ستا سره چې کوم دی هېڅ جواب نه وي. نو د هغوی د کتابونو د نه لیکلو خو دا مقصد نه شو چې هغوی عالمان نه وو یا هغوی پوهېدلی نه، پوه هم وو، عالمان هم وو، خو کتابونه یې نشته دی. نو دغه رنګې که مولانا فضل الرحمن صاحب هغه 10 سپارې ترجمه په نیټ باندې نه ده کړې، د هغې دا مقصد نه شو چې هغه عالم نه دی. الله په سر باندې ګواه دی، او دا ویډیو به زما خپل مقتدیان هم ګوري. د ماسپښین د لمانځه نه پس ما هغوی ته لږه لږه ترجمه کوله، ټول قرآن پاک ما هغوی ته په ترجمه باندې ختم کړی دی، خو زما یوه سپاره هم چې کوم دی په نیټ باندې موجود نه ده. نو دې دا مقصد شو چې قرآن پاک ترجمه ما نه ده کړې یا ما نه راځي، بلکې داسې خو نه ده، ما هغوی ته د قرآن پاک ترجمه هم کړله، الحمدلله موږ له راضي هم، خو په نیټ باندې موجود نه ده، جو هغه ځانه خبره ده. دغه رنګ زه تا ته په آخر کې یو چلند درکوم، ته چې د کوم مشر دفاع کې او په کوم مشر پسې روان یې، که چېرې ته هغه ته مسلمان وې او ته چې حقیقت دی بلکل صحیح مسلمان دی، ما ته په 10 مختلفو ویډیوګانو کې ته راوښایه چې هغه کلمه پوره ویلې وي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. زه درسره بیا ومنم، ستا ملګری کېږم، خو انشاءالله د قیامت سبا راتلی شي، ته د زهرو ګیلاس کلی شي، ته په یو لوټه اوبو کې چې کوم دی غوپه وهلی شي، خو انشاءالله دا چیلنج ته نشي پوره کولی او نه بې راته راوښې. نو اوس ستا د مشر که په 10 مختلفو ویډیوګانو کې دا کلمه پوره نه وي او پوره یې نه ویلي، نو بیا به څوک څه وایي چې دا مسلمان نه دی، کافر دی. څو لکه زه تا ته یو خبره دا هم کومه چې ستاسو په پنجپیریانو کې شیخ حسین شاه نیلوي یو عالم تېر شوی دی، نو زه دا وایم چې ته ماته د قرآن پاک د 10 سپارو ترجمه خپل دغې مشر راوښایه چې ستاسو پنجپیریان په دې باندې فخر کوي او هغه خپل مشر ګڼي. که چېرې د هغې 10 سپارې ترجمه تا ماته راوښودله، نو بیا به درسره زه ومنم، او که نه وي نو اوس به ته څه وایې چې هغه عالم نه و یا هغه د پنجپیران په مشرانو کې نه تېر شوی. داسې نه ده، بلکې ستاسو مشرانو کې مو او تاسو ورته لوی نسبتونه کوئ. نو د عالم دپاره دا شرط نه ده چې په نیټ باندې به د هغې د 10 سپارو ترجمه موجود وي، او که د 10 سپارو ترجمه د چا موجود نه وه نو هغه به عالم نه وي. داسې لوی لوی علماء کرام تېر شوي دي او تېرېږي، نه د هغوی په نیټ باندې ترجمې شته دی، خو د هغې په وجود باندې مفتیان هم وي، عالمان هم وي، شیخان هم وي. نو دا خبرې ستا په زول دي. زمونږ یو عالم دی د شیرګل له مدرسې د استادانو استاد حافظ حبیب الحسین صاحب، هغه چې کوم دی یو لوی شیخ دی، د استادانو استاد دی، او هغې د هغه 40 کالو خواوشا پورې تفسیر جلالین چې کوم دی پړاو کو، خو د هغه په نیټ باندې خو موږ 10 سپارې ترجمه ونه لیدله. نو اوس به موږ دا وایو چې هغه عالم نه دی، نو دا ستا خبره بلکل په زول او بکواس دی چې تا د عالم دپاره دا شرط ګرځولی دی چې بس په نیټ باندې به د هغې سپارې ترجمه موجودې وي. نو لهذا دا په زول اعتراضونه دي، او دا چې کوم دی هسې ته بکواس کې صحیح خبرو له راشه او حقیقت بیان کا. بل ته وایې چې هر مولانا فضل الرحمن صاحب د قرآن پاک په تلاوت کې خطا شوی دی او غلطي کړله. تا ته ما مخکې چې کوم دی غاښ ماتونکی جواب درکړی و چې د مسجد نبوي امامان چې لوی لوی قاریان دي
هغوی په قرآن پاک کې خطا کېدی شي نو مولانا فضل الرحمن صاحب خو به خامخا خطا کېږي خو د هغې په باره کې ستا صحیح جواب رانغی هسې اګتې بګتې وي بل درته زه دا وایم چې د بیت الله شریف مشهور امام شیخ الشریم چې هغه د قرآن پاک اول سپاره په تلاوت باندې وای او سورۃ البقره شروع کی او حالانکه دغه ځای چې کوم دی اکثر هغه ماشومان نوم ورځي او شیخ شوریم سے په دغه ځای کې چې کوم دی خطا شوی دی او هغه د هدى للمتقین په ځای باندې هدى للعالمین ویلې دی لکه تاسو د دې د تلاوت اورئ الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للعالمين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للعالمين د حرم شریف امام د بیت الله شریف امام او هغه د اول سپاری په اولی مخ کې خطا کیږي هغه د هدى للمتقین په ځای باندې هدى للعالمین وي نو وس مقصد شو چې ستا په شان دي بکواسي خلک ورپاسي او هغه به دا وایي چې شیخ شورین دا څنګه چې کوم دی د بیت الله شریف امام دی دا څنګه لوی قاری دی چې دله د اولي سپاري اولنې مخم نه ورسي نه داسې بکواسیان بکواس نه کوي دا فضول خبرې به نه کوي انسان نه خطا کېدی شي خطا شو دا ناشنا خبر خو نه ده نو لہذا داسې فضول اعتراضونه او داسې فضول بکواس پرېږده د دې نه جوړیږي الله رب عزت موږ نیک عمل توفیق راکړي وما علینا الا البلاغ